أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مخی د یهودیانو تذکرہ بار بار کیږي چې دین وعده غست شوی وي او د دی او د منافقانو د مسلمانانو سره یو شانت طرز عمل لري چې موقع ته ملاویږي نه پروپاګانډم کوي دروغم وي تر دې د پیغمبر د ذات په باره کې دوی د سنمخ ناړي. نو دا شان یو واقعه دلته دغه تذکرہ کی بخاری مسلم کم دا روایت تے تفاسیر کم لکلی دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غزا نه واپس را روانو. د حضرت جابر ابن عبدالله روایت دی. د غزا نه واپس را روانو او غرمه وا نو په داسې علاقه کې دی د غرمې دمه وکړه چې په هغې ځای کې د کیکر دا ونې ډېرې وي. نو خلک یو ځای بل ځای شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یو ونې سوری پرېښود. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الته خپله توره ځوړنده کړه په یو مون چې ورته وایي یا یو مندر داسې یو دې ته خپله توره ځوړنده کړه اوده شو. یو سړی راغی او هغه د نبي علیه صلات وسلام هغه توره راواغسته. په دغه ټیم کې په نبي علیه صلات وسلام رایښ شو. نو بیا نبي علیه صلات وسلام خپل ملګري راوغوښتل او هغه سړی ناست و. نو نبي علیه السلام ملګرو ته دا قصه کوله چې دی راغی او ما باندې توره زما دا توره راواغسته او راویسته او ما ته یې ویې چې من یمنعک مني څوک به دې رانه خلاصوي. نو ما ورته ویې چې الله. نو هغه توره د ده د لاس نه ولوېده. نو ما ورته ویې چې الله تعالی به مې خلاصوي. نو هغه توره دا دی اوس تړلی ناست. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته معافي وکړه. نو دا او د دې په شانته نورم ډېر واقعات چا وی د دې نه مراد د مکې د مشرکینو هغه سازشونه دي د نبي علیه صلات وسلام په باره کې چې د هجرت په وخت کې کوم سازش د نبي علیه صلات وسلام د قتل جوړ کړی الله تعالی هغه ناکام. یا ایها الذین آمنوا نو دا غي تذکرہ کوي ایماندارو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله په تاسو اذ هم قوم چې کله اراده کړې وسه خلکو ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې راوغځي تاسو ته خپل لاسونه تکلیف دله درکړي فکف ایدیهم عنکم نه الله تعالی بند کړه د هغې لاسونه ستاسو نه واتقوا الله او د الله نه ویریږئ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او صرف په الله اعتماد وکړي ایماندار. په الله تعالی باندې اعتماد توکل معنا دا ده چې اسباب دې را پیدا کوي خو استعمال د اسبابو دې کوي خو اعتماد دې په اسبابو نه کوي. اعتماد دې په الله تعالی کوي. او د دې صحیح تشریح په سورۃ یوسف کې راځي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او بشک اغسطه وعده د الله تعالی د بني اسرائیل نه. اوس دا میثاق او ما دلته په دې صورت کې اولنۍ خبره دا وکړه چې اوفوا بالعقود مؤمنانو د معاهدو پابندي کوئ. نو څه معاهدې الله تعالی د انبیاو نه اغوستې دي نو هغې خو پابندي کړې ده خو چې د انبیاو د قومونو نه اغوستې دي نو هغې ته دا بار بار یادوي چې تاسو ولې پابندي نه کوئ. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبشك اغسطه والله تعالی مضبوط وعده د بني اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا ومقرر کړي موږ په دې کې 12 سرداران. نقیب سردار ته ولې نقیب وایي؟ نقب خسوري ته وایي. نو سردار ته ځکه نقیب وایي چې دی به د خلکو معلومات کوي لکه څنګه چې سړی په دیوال کې سوری وکړي او پورې غاړه ته پکې رڼا ښکاره شي. نو دارنګې به د ده معلومات د قوم په باره کې دا به مستند دي ځکه چې ده ته به د دې دا دواړه طرفونه معلوم وي. خوبی د خلکو خامی د خلکو دا به دته معلومي دا د ذمہداري ده ځکه ورته نقیب وایي. دا مطلب یعلم دخیلة امر القوم په دې قوم کې چې دننه کوم مسلې دي د دې اندروني حالت چې څه دی د هغې به ورته پته وي. او ویعرف مناقبهم او دې کې څه خوبۍ دي او څه کمالات دي پکې دا به ورته هم پته وي. وهو الطريق الى معرفه امورهم د عوامو نه د ځان د خبرولو دغه طریقه ده چې مشرانو له مقرر کړي او هغه مشران هلته د هغې سره اوسېږي او د هغې خوبۍ او خامۍ او د هغې ټول حالاتو ته معلومي دا نیکۍ طرف ته روان دي بدۍ طرف ته روان دي اخلاقي لحاظ څنګه دی علمي لحاظ څنګه دی د دې خپل منځ کې معاملات څنګه دي. نو چې کومې غلطۍ نو د هغې به اصلاح کېږي او چې کومې خوبۍ نو د هغې خوبونه به فایده اخیستی کېږي.
وبعثنا منهم 12 نقیبا ومقرر کوم د دین دول سرداران او مشران چونکه دول قبیله وی نو دار قبیله سردار دا غي نواست. وقال الله اني معكم الله تعالی ورته ویلو چې زستا سو مرګره مې یعنی مدد بم کوم لئن قمتم الصلاه کتا سو مز قائم وي واتیتم الزکات او زکات ورکوي او امنتم برسول او زما په پیغمبرانو ایمان راوړې وعزرتموهم او پیغمبرانو مدد کوي واقرضتم الله قرضا حسنا او الله تعالی قرض ورکوي خ قرض یعنی الله تعالی د دین د غلبې د پاره د الله تعالی د رضا د پاره پیسې لګوي. نو کدا کارونه تاسو وکړو نو دا معاهده ده کنه عقود اوفوا بالعقود معاهده ده. نو زه به سوکم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم بقره کې دی ویل لا اكفرن عنكم سيئاتكم زما معاف کوم تاسو ګناهونه ولا ادخلنكم جنات او تاسو بدنکم دا سباغون تجري من تحت الانهار چې بهيږي بلانه دونه دا غیر ولي فمن كفر بعد ذلك منكم چا چې انکار وکړ دینه پس پتا سو کې فقد ضل سواء السبيل بشک د خطا کمن دنه غلاره. لیکن دې چې چلو کوم معاهده ماته کړې تاسو ته ځکه وي مؤمنانو اوفوا بالعقود معاهده پوره کوي او دې ماته کړې. فبما نقضهم ميثاقهم پدې ولې دې خپل معاهده ماته کړې لعنهم دې پلانت کړو وجعلنا قلوبهم قاسيه نو د دې زړه موږ سخت کړو. دا چا زړه چې سختي کنه نو دا د الله تعالی تر طرف نه یو قهر دی یو لعنت دی یو غضب دی. زړه نرمېدل دا د الله تعالی تر طرف نه یو مهرباني ده او چې زړه سخت یاډو خبره په چا اثر نه کوي نو دا بدبخت دی. او دومره زړه سخت شو چې د الله تعالی خبره به بدلول اډو پروا نه يحرفون الكلمه عن مواضعه لرکول به د الله تعالی خبره د خپل اصل زینونه بدلول به د الله تعالی خبره د خپل اصل زینونه معنی به ولا بدلولې. ونسوا حظا مما ذكروا به او دې یره کړو ډېر لوی صداغه کتابونو او د تعلیماتو چې دې ته په نصیحت ورکړې شوی ولا تزال تطلع على خائنه منهم او همیشه به خبرېږي د یو خیانت نه د دوی نه ولا تزال او همیشه به تطلع چې خبرېږي با على خائنه په یو خیانت باندې منهم د دې طرف نه د دې اهل کتاب چې ته یو وخت بر تاسو خبره بر ته سجدا چلی وکړو دا څه طریقې یو خیانت بکئی الا قليلا منهم سوا د لګونه پدې کې فاعف عنهم دې پرېدا فاعف عنهم دې پرېدا په خپل دې وصفح او مختنا واړه و درگذرت نو کا ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی محبت ساتي د عمل کوونکو سره. ها چې بیا د غزا میدان راغی نه بیا به پتوره وای خدا خو د غزا میدان نه دی راغلی سو بوله چې غزا نه راغلی مقابله له میدان ته مخامخ شوی نه دی نو خیر دې پروايي مساته. ومن الذين قالوا إنا نصارى او دا کسانو چې هغه وي مونږ نصرانیان یو ټول يهوديان خو په ټوله زمانه کې ځان ته نصارا نه وي خو د نجران عیسایان چې کوم کنه دی بزان ته نصارا وي اوسم په دې زمانه کې چې د عربو کوم نصارا دي نه ځان ته نصارا وي اگر چې یورپ هغه بزان ته نصارا نه وي ایدان لبل نه خو دی دا کریسچن دي نو دا نمونه بدلیږي دا په سابقین کې تا تماویل نمونه په علاقې په وجه د زمانه په وجه بدلیږي را بدلیږي خو اوسم دا څه خلک شته چې غیزان ته نصارا وای. اخذنا ميثاقهم من الذين مضبوط وعده واستوا فنسوا حظا مما ذكروا به نو دی یې رکړ یو ډېر لوی صداغه تعلیماتونه چې دې ته په نصیحت ورکړې شوی وو. د يهوديانو د عیسایانو تم الله تعالی ډېر خبرې کړې وي لکه مثلا د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې د عیسایانو ته عیسی علیه السلام خبره کړې و خو دې یې رکړه. لکه په دې موجوده بایبل کې دوه حواله واوره. ها جی اوله خبره دا چې عیسی علیه السلام یو ځل یروشلم ته راغی نو دا يهوديان له مخامخ رااله. یحیی علیه السلام راغی نو دا يهوديان له مخامخ رااله. نو یہود نے یحییٰ سے سوال کیا تپوس اتنا کو کہ اگر تو نہ مسیح ہے چتن عیسی علیہ السلام او نہ الیاس علیہ السلام او نہ وہ نبی النبی یو خاص پیغمبر چې هغه په النبی باندې پټولو پیغمبرانو پیژند. قرآن هم دسه وایي کنه الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. النبي وہ نبی نے بالکل اقا ترجمہ رہا النبی اور نہ وہ نبی اور نہ آغا پہ نبی چاہ آغا پس چاہ آغا نبی ذکر شنو بس بیا پتہ لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے. تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے بیا خلق بانے دا اوبو ولی شندے
نو دا وه نبی پکې بیا څوک دی؟ عیسی علیہ السلام خدا دلته ذکر شو، نہ مسیح ہے نہ ایلیا، او یحییٰ علیہ السلام ته خبره کوي، او نہ وہ نبی. دا یوحنا 1:25. بیا کله عیسی علیہ السلام دویمه حواله چې کله عیسی علیہ السلام په دې باندې پوه شو چې دا یهودیان خو ما د مرګ بندوبست کوي او الله تعالی ما بره خېجي، نو عیسی علیہ السلام خپل خصوصي مرګرو ته په کومه موقع یا د 500 د حکم د اورولو په موقع یا د دینه بعد یا په دې لاره خدا مرګري او سره خوا کې دین او د خپل مرګرو ته یو تسلی ورکړي چې خپه کېږي ما خیر دی. نو سوې ورته وې زه ذکر روانه ما چې زه لاړ شم چې الله تعالی تاسو له مددگار راولېږي. نو هغه عبارت وی وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشेगा، زب لاشم اللہ تعالیٰ بتاسو لبل یو معاون یو معین و مددگار راولیگی، ستاسو با دینی معاملاتو کی تعاون و مدد کئی، لار برتا خی، احکام برتا خی، رہنمائی بم کئی، پسم لار بے روان کریے، او کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. دا به د آخره پورې د خلق ستاسو سره، مطلب یې دا دی دغه تعلیمات مناقابل تنسیخي، دغه تعلیمات به د قیامت پورې برقرار پاتې او هغه به منسوخیږي نه. نو که ابد تک تمہارے ساتھ رہے. نو نن چې د یو عیسائی نه تپوسو کې تا ته ما یو ځل ویلو، ما د یو پادري نه تپوسو ما چې هغه مددگار به راځي او د قیامت پورې به تاسو سره، نو ته خو هغه عیسی علیه السلام بیا را روان دی، نو هغه مددگار څه شو؟ نو بیا جواب سره نه وي، بیا چې خاندي و یاره ته ګپ مه لګوه مړه ته پرېږده دا اخوا فنسوا حظا مما ذکروا به. نو دی یې رکه یو ډېره لویه حصه د هغه تعلیماتو نه چې دې ته پې نصیحت ورکړی شوی او دا هم په یوحنا 14:16 دا فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. نو تیزه کړه موږ د دې په منځ کې العداوة دشمني والبغضاء او مذهبي نفرت، مذهبي منافرت، العداوة سیاسی او د مفاد او د معاشیات او د سیاسیاتو دشمنی، او والبغضاء او په مذهبي معاملاتو کې دشمنی، الى یوم القیامت تر د ورځې د قیامت پورې. سیاسی دشمنی د پاره ته دلیل غواړي، نو جنگ اول او جنگ دویم قصه ولولا چې دا په خپل منځ کې ټول په خپل منځ کې همدغه خلکو، خو د سیاسی دشمنو په وجه او د مفاداتو په وجه باندې د یو بل تباہی وکړه. په جنگ عظیم اول کې 1,31,00,000 کسان وجلی شوي دي، 1,31,00,000، او د دویم جنگ عظیم اخلا د دین هم ډیر زیات. نو دا ده العداوت. او کول بغضاء ګوري چې د دې دواړو فرقو په منځ کې مذهبي منافرت څومره ده، حاجی مذهبي منافرت. نو بیا لاړ شه هغه 1300-1400 صدۍ ته لاړ شه او د یورپ حالت وګوره چې پروټسټنټ فرقه چې په هغې کې جوړه شوه، مارټن لوتھر چې ورته وایي، دا د مسلمانانو نه متاثر و، د په د عیسایت کې د اصلاح خبرې کولې. نو هغه سره بیا څه کړي دي او د هغه د منونکو سره څه کړي دي، او هغه ته بیا چې کله امریکا دریافت شو نو هغه ته بیا لاړ هلته وتښتېد، د هغه ملګري ته هلته لاړ او دوی به راتلله او د مسلمانانو په غرناطه کې به یې پناه اخسته. غرناطه دا د مسلمانانو مرکز او دا د مسلمانانو یو خلافت یو ځای و، او دا بیا د یهودیانو دپاره هم د پناه ځای و، او دا د دې پروټسټنټ د عیسایانو دپاره هم د پناه ځای و. نو دا خبره ذهن کې کښېنوه. بیا که ته د اوسنۍ زمانې او د موجوده زمانې خبرې کې، نو لاړ شه ته بیا جنوبي آیرلینډ ته لاړ شه. آیرلینډ دوه حصې دي، یو ته نارت آیرلینډ وایي، شمالي آیرلینډ دا د برطانیې سره دی، د برطانیې په ریاست کې شامل دی، پوهېږې په خبره باندې. خو یو دی دا جنوبي آیرلینډ چې کوم دی ساوت. نو هغه جنوبي آیرلینډ او په دې نارت په دې شمالي آیرلینډ کې دننه د پروټسټنټ او د کیتولیک فرقو دومره د یو بل سره جنګ دی چې هغوی باقاعده د یو بل په محلو کې د بلې فرقې سړی پرېږدي نه. موږ ته خو خلک پیغور راکوي چې دلته د شیعه او د سني جګړه ده، لیکن د شیعه او د سني جګړه خو د انقلاب ایران نه بعد دلته را پیدا شوه. دا د سوونو کالو راسه دا شیعه او سني دلته یو ځای اوسېده، په یو بلې غرض هم نه لره، اړو د سره دا جګړې موږ اورېدلې نه وې. دا خو د ایران د انقلاب نه بعد چې امریکې ته د خمیني سبق ورکړ، نو بیا د هغې نه بعد امریکې په دې باندې نو ډېر مسلمانان یې په دې باندې واخیستله او د شیعه او د سني جګړې را شروع کړه دلته. دا خو د هغې نه بعد دا خبره شروع شو. او دا شیعه او دا سني خو په دې پاړه چنار کې او په دې علاقو کې او په دې ورکزۍ جنسۍ کې او په دې پاکستان کې دننه چې اوسېده، نو دا اړو سره شیعه نه، زه شیعه یم او زه سني نه، په دې اړو د سره موږ جګړه اورېدلې نه ده.
په دې خو موږ جګړه نه ده اورېدلې. پاکستان کې دنده چې څومره مذهبي اتحادونه جوړ شوي دي نو په هغه ټولو مذهبي اتحادونو کې شیعهګان شامل 22 نکاتو باندې چې 31 علما راجمع شوي په هغې کې باقاعده شیعهګان شامل پوهېږې په خبره باندې. بیا چې کله د سن 74 هغه زمانه وه په هغه زمانه کې چې څه شی و د قادیانیت خلاف په هغې کې شیعهګان شامل سن 77 کې چې تحریک نظام مصطفی چلېده په هغې کې شیعهګان شامل د هغې نه بعد چې بیا د مجلس عمل او څه په دې ټولو کې دا خبرې شامل دي. ملی یکجهتی کونسل و پای کې شیعهګان شامل نو دلته خو د دې خبرې روایات البته دا شدت په دې کې دا غي لیکن کیتولیک او پروټستانت فرقه چې په آیرلند کې یو بل سره سکی نو په میډیا راځي نو تاسو مې میډیا د يهوديانو په لاس کې ده حاجی لا يضركم الا اذاك من تويل میډیا دا وی په لاس ورنه چې دا غي معلومات ته راغلي وي ته پوه شوی چې او زمونږ دا خو اسدي ولا خبره او ډیره ته اوچته کی او دا غټه خبرې چې دي نه پای باندې د پاسه پردې چي نو دا دوه خبرې یاد وساته. فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه د قیامت د ورځې پورې مونږ په دې کې یو دشمنی اور پیدا کړه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او یقینا الله تعالی به دې خبر کې دا عملونه چې دي کول. یا اهل الكتاب اي کتاب ولو قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب بشکر اغله تاسو ته پیغمبر او بیانې تاسو ته ډېرې هغه خبرې تاسو به پټولې په دې کتاب کې دل دا کار په دې ورځي کنه دې کتاب والا چې دا پکې دا خیاره کوي ولې دا خبرې ټولې نو دا خو الله تعالی دا نظام کوي کنه پیغمبر د دې لپاره را لېږلی نو دا پیغمبر صحیح شاګرد چې نه هم داسې کوي دی وایي دا پیغمبر خو راغلی د دې لپاره چې کومې خبرې خلک پټې کړي او اختلافي هغه بیان کړي خلکو ته چې کومې مني هغه سم مني. تخفون من الكتاب تاسو به پټولې به دې کتاب نه ويعفو عن کثیر او لا ډېرې پکې پرېږدي ومو چې هغې د ستاسو د هدایت سره تعلق نشته نو ډېرې پکې لا پرېږدي ومو مونږ هم چې لږ لږ رښتیا ووایو نو دی کډه کوي بیا چې لا ټول هم ویلی نو بیا ويعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین بېشکه راغلی دی تاسو ته د الله تعالی د طرف نه نور دا پیغمبر چې دا نور دی د علم رڼا ده علم یې څه دی رڼا نور خو دی انسان ته یې پېژنې بچي پېژنې بیبیانې پېژنې پلار یې پېژنې نیکه یې پېژنې خیل یې پېژنې خاندان یې پېژنې وطن یې پېژنې د پیدایش ځای یې پېژنې د وفات سنه او ځای یې پېژنې نو ته څنګه وایې چې دا بشر نه دی نو د دې معنا دا ده چې نور دی یعنې د تعلیمات رڼا ده د تیرو لپاره. وکتاب مبین او داسې کتاب دی چې خپل صداقت په خپله ښکاره کوي. یهدي به الله من اتبع رضوانه په دې اریو باندې الله تعالی هدایت کوي هغه چاته چې تابعداري کوي د الله تعالی د رضا. کم طرف ته سبل السلام لارو د سلامتیا طرف ته د جنت طرف ته سلام دار السلام جنت ته وایي نو د جنت لارې ورته ښیي او سلام د الله تعالی نوم هم دی. ویخرجهم من الظلمات الى النور او روباسي دي د تیارونه رڼا ته باذنه په خپل توفیق باندې ويهديهم من صراط مستقيم او هدایت کوي خودنه کوي دي ته طرف د سمې لارې ته. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بشک کافران دي توحید نه کسان چې وایي چې الله تعالی هم دغه مسیح زوی د مریم دی دا بیا د هغې غلطۍ چې ګوره د معاهدو پابندي نه کوي دروغ وایي عیسی علیه السلام څه وی او دې څه وایي. قل ورته ووایه فمن یملک من الله شیئا څوک دی چې مالک وي د الله تعالی نه طرف نه شي څوک به دا ذمه داري والي څه ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا که وړي الله تعالی چې هلاک کی مسیح زوی د مریم او دغه مور او څوک چې په ځما کې دا ټوله نو ته چې وته دا خدای دی نو خدای سره څوک دا چل کولی شي. ولله ملک السماوات والارض او د الله د پاره د حکومت د اسمانونو او د ځمکو ما بینهما چې په دې منځ کې یخلق ما یشاء او پیدا کوي هغه څه دغه اراده شي نو ته به پلار پیدا کړی دا خدای اختیار دی نو پیدا کوي هغه چې دا غیر اراده شي. والله على كل شيء قدير والله تعالی پر سمانه قدرت لرونکی دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه دا يهوديان په څه غلط فهمي کړي دي ځان له په مزغو کې یو دین جوړ کړی دی امانیهم امنیه اسې ارزوګانو نه دین جوړ کړی دی هغه دا چې دی وایي يهوديان وایي او نصرانیان وایي نحن ابناء الله موږ د الله تعالی اولاد یو واحباؤه د الله تعالی سيو محبوبین یو دوستان یو الله والی دی الله والی او موږ الله والی. قل ورته ووایه فلم يعذبكم بذنوبكم ولې به تاسو له سزا درکړي ستاسو د ګناهونو په وجه د دې خبرې څه مطلب دی نو وایي یهودیان خدا مني که نه چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده نو وایي چې ایاما معدوده شي اډو فرض کا نو یو ورځ دپاره جهنم څه معمولي شی دی دا عذاب نه دی نو چې ته دوست یې او ته خوښ یې نو بیا دله سزا ولې درکوي
دا خو تم منې چې یو سوره دې به جهنم لذي فلمن يعذبكم ولې تاسو له سزا درکوي اول خنزران او شادوغان دنه جوړ کړی دي بجنوبکم مستاسو د ګناونو په وجه بل دا سند محبوبین او ورنه انتم بشر ممن خلق تاسو انسانان یا دا غچانه چې الله پیدا کړی دا انسانان او دا الله تعالی بخنه او سزا او عذاب دا الله تعالی چاله دا اختیار ورکړی نه دی یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء بخنه کوي الله تعالی هغه چاته دا غیر اراده شي او عذاب ورکوي الله تعالی هغه چاته دا غیر اراده شي ولله ملک السماوات والارض وما بينهما او الله د پاره د حکومت د اسمان او د زمکه چې په دې منځ کې دی ویله المصير والله تو واپس دا یا اهل الكتاب کتاب ولو قد جاءكم رسولنا يبين لكم بشکر اغله تاسو ته پیغمبر او بیان تاسو ته یبین لکم تاسو ته بیان کوي قرآن بیان علی فترة من الرسل پس د زمانه د کټ کېدو د پیغمبرانو نه پس د یو دور د فترت سستوالی ته فطور سستوالی ته وي لا یفترون سستوالی فاتر العقل چې عقل کار نه کوي فترت دور فترت معنا دا چې د پیغمبران پکې نو راغلي علی فترة من الرسل سره د کټ کېدو د سلسلې د پیغمبرانو د څه وخته پورې چې د څه وخته پورې د سلسله د پیغمبرانو څه وه کټ یبین لکم بیان تاسو ته دا پیغمبر علی فترة من الرسل سره د دې نه چې د ډېر وخت نه پیغمبران نه دي راغلي سره د دې نه چې د ډېر وخته پورې د پیغمبرانو دا سلسله بنده وه 500 کاله وشو د عیسی علیه السلام او بنده ان تقولوا ذکر تاسو به ویلې چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر موږ نه راغلی یو زیر ورکوونکی او نه يرونکی فقط جاءکم بشیر و نذیر نو تاسو ته راغی زیر ورکوونکی او يرونکی والله علی کل شیء قدیر والله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی وإذ قال موسی لقومه دا د یهودیان یو بل کرتوت بیانې چې دا دلته اوس نران کیږي خو دا دومره نران خلق نه دی ګورئ دې ته د عیسی موسی علیه السلام په زمانه کې الله تعالی ویل لاړ شي غزا وکړي او غزا یې نه کوله نو دا اسې ډوزې ولې راولي خو دا ګورئ نور د عمل نه دي تشه پروپاګاندا کوي لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار نور د کار نه دی ګورې دا تش د خبرو واذ قال موسى لقومه او چکل ویلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم لما قوم یاد کړه نعمت الله تعالی پتا سبحانه اذ جعل فيكم انبیاء چکل مقرر کړ پتا سو پیغمبران وجعلكم ملوکا او تاسو وګرځولې بادشاہان واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين او درې کړ تاسو لاغه چې نه دی ورکړی او تنت د مخلوقاتنا جعل فيكم انبیاء پیغمبران خو پدې کې ډیر دي او وجعلكم ملوکا او تاسو حکمرانان کړی وي ګوره موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته د مخکې نه وایي چې ستاسو سنهري دور ګولډن ایج تاسو مخکې تیر شوی دی د موسی علیه السلام نه مخکې بهترین دور په کوم وخت کې تیر شوی د یعقوب علیه السلام نه بعد بنی اسرائیل خو دې خوا راغله د یعقوب علیه السلام په اولاد کې یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې خدا ټول په دې مصر کې نو کم دور مزیدارو پته ولګي دا د یوسف علیه السلام دور یادوي کم دور یادوي وجعلکم ملوکا او دا مولوی صاحب ما ته وایي یوسف علیه السلام نوکر نو قرآن وی وجعلکم ملوکا یعنی قرآن مجید د بنی اسرائیل بهترین دور کم دور ته وی د یوسف علیه السلام دور ته وی او دا بدبخت ما ته وی یوسف علیه السلام هلته نوکر نو څه مطلب دی چې د چا دپاره د ټولو نه بهترین دور هغه چې په هغې کې یو سړي ته ښه نوکري میلاوي دغه ذهن دی او دا قرآن دی په خبره پوهېږي او که مزید تفصیلات بیا وی نو بیا خو وخت نشته نو پوه شئ په خبره سمې مخکې ویلي م دي څه به سورت یوسف کې رام شي انشاءالله وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین او درکه تاسو ته هغه څه چې نه دی ورکړی یو تن د مخلوقاتو نه داسې شی دی هغه وایه کثرت انبیا او تسلسل انبیا په هیڅ قام کې او په هیڅ خیل او خاندان کې دومره ډېر پیغمبران او دومره پرله پسې پیغمبران نه دي راغلي لکه په بني اسرائیلو کې چې راغلي کثرت انبیا او تسلسل انبیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ای زما قومونه نوځئ هغه ځمکې ته چې هغه پاکه ځمکه ده د شام بیت المقدس مقدسه ده پاکه التي هغه كتب الله لكم چې الله دله لیکلې ده دی وایي چې الله راله لیکلي که نه نو بس ډډه ولګوه هسې به م ولځي ملایک به راشي او بس تخت به یې تیار کړی او تا به پې کښېنې او ځئ به هلته نو بیا بیا د هغې دپاره بیا حرامه ولې وه خو الله لیکلې وه وایي لیکلې ده خو بشرط الجهاد لیکلې ده خو بشرط له مخکې مې ته په صورت بقره کې ویلي وضربت علیهم الذلة په دې باندې الله تعالی ذلت مقرر کړی دی څه معنا ذلت معنا څه ده جزیه نو جزیه څه ده جزیه په سوال غوښتی کېږي چې ماما مونږ غله یو جزیه راکړه په څه کېږي حکومت به والې اختیارات به والې
نه پدې دې نه پويږي. كتب الله لكم چې تاسو له لیکلي د په شرط د جهاد او د طاعت. ولا ترتدوا على ادباركم مو واپس کېږي په خپل شاګانو فتنقلبوا خاسرين نو وبګرځي تاوانيانو. نو قالو دی ورته یا موسی ان فيها قوما جبارين اے موسی علیہ السلام په دې بیت المقدس کې خدا سے خلق دی چې ډېر زور ور دي جبارين ډېر تکړه او ډېر دنګ دي. طويلا عظيما رجل جبار معنا سو طويل عظيم وګدم له باډیم غټه دا او مضبوطم دی. وې د دې سره خو جنگ ډېر ګران کار دی. ایمان لانه برابر کنه خجی ان فيها قوما جبارين پدې کې ډېر مضبوط خلق دي درانه غټ و انا لن ندخلها ومن دغه تنورزو حتى يخرجوا منها تر دې چې دې ته وځي کدي ته په خپل خو خوتله نو موږ به بیا دلته تیار ناس. فإن يخرجوا منها کدي ته په خپل خو خوتل فإنا داخلون موږ به بیا ورزو بیا داخله آسان ده بیا به داخله وال. قال رجلان موسی علیہ السلام التخلق لګل دولس قبیله وی دولس جاسوسان وته وی کسب وته وی خبر د پاره ولېګل پای کې غلس کسان چې را لا غمر او بشوی او دو کسان یوشع او کالب دا دو کسان تکړه خلکو دی وته وی چې اسم نه دي اسه بوټو پسې مشه او که ورننه وته الله تعالی به مدد کوي ځکه چې الله تعالی ویل دي چې كتب الله لكم الله تعالی مقرر کړی دا خو ته لګو خزه جهاد وکړه بس صرف ستاو ور پاسې دوتا اغي پسې اغي ته بیا وی ما بیگا قتل دا بایبل حواله نو اغي ته ویلې وی چې نقل اړېږي پکانو مولو نه نور وته وی غلی کې نه وی موږ ته صحیح رپورټ پېښ کړو تاسو ته بل شانته وای د الله سو کسان وته وی او دینو وی تاسو خو د شوی دا به موسی عليه السلام موږ ته وی چې شابه ورځي په خو هم یو کنه خو هم وی تاسو نه چپ کېږي پکانو مولو. قال رجلان اوید وو کسان یوشع او کالب رحمهم الله من الذين دا کسانو يخافون چې يريد د الله تعالی نه او انعم الله عليهم الله تعالی په انعام کړي او نشه انعام په کړي دا انعام لګو چې حق خبره وکړه دا انعام لګو چې دشمن نه يريد مرعوب نشو دا انعام وکړه. انعم الله عليهم چې الله تعالی په نعمت کړي او د دشمن نه يريد او مرعوب کېدنه چې ادخلوا عليهم الباب ورننه وزه په اعمال قوبان دي سرحد ته ورننه وزه لګ دروازې ته سرحد فإذا دخلتموه فإنكم غالبون نو کتا سورنا وته نو بیا غالب یې بس پورنا وته باندې غلبه ملاو شي وسغه خزای کنه. وعلى الله فتوکلوا فالله باندې اعتماد وکړه. نو ګوره اعتماد دې ته وځي ورځي خو به ورځي کنه او کنه دلته بل ډډه والی ان کنتم مؤمنین کتا ایماندار. قالوا دی وی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان لن ندخلها مونږ بالکل نور نه وذو لنا د قیامت پورې بم لاړ نشو لن د قیامت پورې هکار کوي کنه ولن ندخلها من قیامت پورې نورزو ابدا همیشه پکې ولګو بل ما دامو فيها کله چې دی پکې فذهب انت وربك او کته خامخا د غزا خبرې کې نو فذهب انت وربك فقاتل الله شتا واستاخذ ان دواړه وجنګيږي انها هنا قاعدون من بدلته تیار ناسیو من بدلته تیار بستر سلندر برا سره تیاری خو چې تاسو کله مل فتح کو نو بیا به متوایو دا تورې تپې به ور رواني پوه شوی به بختو کنه. اوس دا خبره ده چې فذهب انت وربك فقاتلا تو خدای وجنګيږي د دې څه معنا ده؟ دا خو ډېر بېدینه خلک دا کافرو که مسلمانانو وایه وخو مسلمانان خو شي نه دا یې په مزغو کې نه کله به پیغمبر ته ګډې وډې ویلې او کله به د خدای په باره کې هم ګډې ویلې. اصل کې دا د رومیانو رستو به راځي دی کې پوره تفصیلات دي خو تفصیلات اوس نه کېږي چې دا د یهودیان چې په عقیده د دې خرابه شوې ده نو دا د رومیانو او د مصریانو د دې د تهذیب نه متاثر دي. دا دې چې وایي خدایان درې دي دا خبره ټول ناول د مصر په تهذیب کې وه دا چل دا هغه ځای نه زده کړی او د دې مصریانو د تهذیب نه رومیان متاثر دي او د دې رومیانو نه دا یهودیان متاثر دي او دا ننني مسلمانان د ټولو نه متاثر دي. دیم کله کله ګډې وډې وایي نو الته دا طریقه وا چې په رومیانو کې دا طریقه وا او وسم د خلکو دا طریقه ده چې جنگ لبتلن خپل بوتان به ځان سره اغستی جنگ لبتل کنه ځان سره به اغستو ولې ابو سفیان د چې احد کې راتلن ځان سره بوتان نو راوړي الته چې په هغه غر کې ناشته وي اولو هبل او چتشه ویلنا العزا ولا عزا لكم زمون عزا له استاد عزا نشته نو جنگ له د ځان سره د دروغجن خدایان او د بوتان بوتلو د رومیان او د مصریانو تهذیب او دې د تهذیب نه متاثر
نو ځکه یې ورته وایي چې اذهب انت وربک، ته لاړ شه او ته چې د کوم خدای بندګي کوې د هغه بوت هم د ځان سره یوسه او فقاتله، ځکه د خلکو طریقه ده. پوه شوې په دې آیت که نه؟ دا مطلب دی اذهب انت وربک فاذهب انت وربک فقاتله، لاړ شه ته او ستا د خدای د ځان سره بوت، څنګه چې خلک ځان سره بوت. دا د هغې نه متاثر وکړه. انا هاهنا قاعدون، موږ به دلته ناست یو. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، دوی ای زما رب زه مالک نه یم مګر د خپل ځان او د خپل رورو، دا رور مې د هغه پیغمبر و. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی راوله او فیصله وکړه زمونږ او د فاسقانو قوم په منځ کې. مطلب دا دی چې په دې قوم کوم عذاب نازلې ده د غزا د پرېښودو په وجه نه موږ ته بچ کړه، ځکه موږ غزا له ځو خو په دوه کسه غزا نه کېږي. قال الله تعالی ورته وی فانها محرمه علیهم، دا ځمکه بیا د فلسطین حرامه ده په دې باندې 40 سنه 40 کاله، او دا 40 به څنګه تیروي؟ یتیهون فی الارض، تتر بتر بګرځي په دې ځمکه کې کلی په کلی او کوتک په والی او سروالی او بروالی بګرځي. 40 د پکې زده کړه ثابت شو 40 کنه، او څنګه ثابت شو؟ دغه ثابت شو یتیهون فی الارض، حیران او سرګردان بکله کته او کله برګ. یتیهون فی الارض په دغه میدان کې براګیر، یتیهون فی الارض، تاه یتیه تائه متحیر، پریشان حیران سرگردان په دغه ځمکه د میدان کې. فلا تعص علی القوم الفاسقین، په دې نافرمانه خلکو چړو خپه نشي، دا به ګرځي دا ګناهګار ازلي ګناهګار دی، پرېږده چې ګرځي په دې خپه کېږه مو. موسی علیه السلام ته وي خپه کېږه پې مو، خپه شو پې هغه پیغمبر وکړو. یو بله واقع هم ده هغه ده واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، دا یهودیان د دې محمد صلی الله علیه وسلم سره حسد کوي. نو دا حسد یو بله واقعه چې داسې حسد پخوانه بل سړي کړی و. د آدم علیه السلام 2 زامنو، یو قابیل و بل حابیل. په دې بایبل کې د دې قابیل نوم قائن ذکر شوی دی، قائن یا به قائن یا موږ سره قابیل دی زموږ په کتابونو. قابیل ناقابل ما به د اوسه پورې دا مخکې پورې که نه یو زمانې پورې طالب علمي زمانه کې دا به مې نه پېژنده چې دا قابیل پکې څنګه و او دا حابیل پکې څنګه و. بیا مې ورته سوچ وکړو نو نښه مې پکې پیدا کړه چې په دې قابیل کې څه دی؟ قاف او لام دی، نو دا قاتل دی. دا قابیل ناقابل هم دی او قاتل هم دی. نو بعد حابیل په خپله مقتول شو. نو پوه شوې په دې پښتو که نه؟ دا یو سړی یو وخت کې کله کله سړي یو عجیبه غوندې خبره یي که نه، وړه غوندې خبرې د سړي ورته خیال نه وي. یو به دا دایه بایه په اردو کې ما نه پېژنم چې دا دایه دی ښې ته وایي که دا بایه دی ښې ته وایي، دا به مې نه پېژنده. نو بیا به مې وایي دایه، نو دال سره به مې دا ښی لاس ووهو، نو بس بیا زده شوه. څه پوه شوې په پښتو؟ دا به ځان سره څه چل ول کېږه. نو دا قابیل او حابیل دا د آدم علیه السلام زامنو، دی په منځ کې دا اختلاف په سر راغلی او په دې ځان پوه کړه. قرآن خو د دې خبره نه خاموش دی چې اختلاف په سر راغلی، لیکن زموږ تفسیري کتابونو دا لیکلي دي چې اختلاف په دې باندې راغلی و چې دا قابیل پکې مشر او دا حابیل کشر. نو د قابیل سره هغه زمانه کې طریقه دا وه چې یو هلک او یو جینۍ به پیدا کېده. نو قابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوه نو هغه ډېره زیاته ښایسته وه، او د حابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوه نو هغه ښایسته نه وه. او اصول دا و چې قابیل به د حابیل دا خورلي او حابیل به د ده دالي. نو دی قابیل ناقابله ورته ووایي چې زه به دا خپله علم او ته دغه خپله واله، نه غواړې دا خو تا دپاره حرامه ده. نو آدم علیه السلام ته خبره پیش کړه. نو آدم علیه السلام ورته ووایي دا خو حرامه ده، ته خامخا دا وایې نو ته قرباني پیش کړه او دی به هم قرباني پیش کړي. نو د چې هغه منظوره شوه د هغه خبره به ومنلی شي. نو قابیل هم هغه خو څه زمیندار و نو څه داسې وږي را یو دغه را وکړه، بیا پکې یو دنګ وږی وکړه نو هغه یې داسې ځان له داسې دغه کړه او خولې ته یې واچوې، دا هسې هم سوځي څه پکې خدای په نامه وي، خدای پاک غریب خو نه دی. نو هغه ورکوټه یې موټی پیش کړ. او حابیل چې دی نو دی ګډې بیزې ساتلې، نو ده پکې یو ښه مضبوط لمور ګډ وکتو او هغه میدان کې پیش کړو، یا الله تعالی زه خدا قرباني پیش کوم. او طریقه د قبلېدو دا وه چې څو اسمان نه به اور راته، نو اور هغه ګډ وخوړو، هغه د هغه وږی ونه خوړ، دا نور هم ته وخوره، دا یو غټ پکې تا وخوړ، دا نور هم ته وخوره. نو بس دی بیا په حسد کې راغی چې ښځه ما قرباني نه قبلېږي او زه لا مشر هم یم او ته کشر یې ستا قرباني قبلېږي. نو بیا یې ویې زه به دې مړ کړم. نو هغه ورته وایي چې زما په مرګ خو ته مقبول بنده نه جوړېږي چې ما مړ کړې نو ته به قبول شې د خدای په نس. ځان د الله تعالی د خوښې قابل وګرځوه. ما څوک وجلی نه دی چې زه د خدای په نس قابل یم. قابلیت په ځان کې پیدا کړه، نو هغه زما مرګ ته پکې کم اجت دی، اخلاص په ځان کې پیدا کړه. لیکن آخر کار هغه یې مړ کړ او بیا وله د ښخولو چلم نه ورکړو. پوه شو په خبره باندې؟
دا یو عامه قصه ده خلک کوي دې په ځای باندې والله اعلم چې د دې حقیقت څنګه دی صحیح خبره داره چې موږ ته دا پته نشته چې اصل وجه څه وه خو دوه ورونه وو یو قرباني پیش کړه او بلم قرباني پیش کړه په یو کې اخلاص و د هغه قبوله شوه په بل کې اخلاص نه و د هغه قبوله نه شو بس دغه خبره ده صفا خبره د دې وجه نه تفسیر ابن کثیر وایي چې قربان من غیر سبب داسې وجه پکې نه وه چې ولې پیش کوي خو قرباني پیش کوله د یو قبوله شوه د بل قبوله نه شوه چې د چا قبوله شوه نو هغه ته د بل قار پیدا شو چې ولې ستا قبوله شوه نمبر ایک دارنګ زاد المسیر وی وهو ظاهر القرآن د قرآن مجید واضح خبره دار چې په دې کې څه وجه نه وه چې ولې قرباني اذ قربا قربانا قرباني وړاندې کړه قرباني ته قرباني په دې وجه وي چې په دې سړی الله تعالی ته نږدې کېږي قربت نږدېوالی واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق والولد دې خلق په مخ کې واقعه د دوو زامنو د آدم علیه السلام پر اشتیا اذ قربا قربانا چې دې پر وړاندې کړه یو قرباني یو قرباني الله تعالی فتقبل من احدهما نو د یو د دواړو نه قبول شوه ولم يتقبل من الاخر او د بل خرغه قبول نه شوه د بل قبوله دغه خرغه قبول نه قال لاقتلنك انو دوته وی زبد ملکم اوس په دې کې د مرګ څه دي ځکه چې ته زمانه ډېر عزتمن شوې نو په عزت خلک وجني که یو بل که نه وجني هېڅ وجه نه وي خو وایي دی زمانه زیات عزتمن دی په کلي کې زما تربور ته وګوره دا وګوره د مونږ سره به ګرځېده د مونږ سره به یې بلوري کوله او ته وګوره دته خلک سلامونه کوي وایي زه به دې مړ کړم نو تا به هم دغه عزت لاره خپله کړې وی که نه تا ته چا ویلي چې ته مه کوه او چې ته ما مړ کړې نو ته به عزتمن شې دا عزت د چا په چا نه پیرزو کېږي دغه وجه قال دورتوي انما يتقبل الله من المتقين په دې وجه ما وجنې چې زما قرباني قبوله شو نو دا خو الله تعالی د متقیانو نه قبلوي نو ته په ځان کې تقوا پیدا که پرون نه صحیح نن صحیح اوس نه پس په ځان کې تقوا پیدا که بل ورځ به بیا قرباني پیش کړي قبوله به شي دا خو اسانه خبره ده ښې شی وکوي نه زموږ یو مولوي صاحب هغه به وي شریف مولوي صاحب الله دې وبخښي وایي ښې شی وکوي نه خو وکړه ته هم داسې په ځان کې اخلاص پیدا کړه سبا له به بله پیش کړه صحیح قرباني وکړه چې قبلي که نه قبلي خدا علاج نه دی چې ما وجنې لئن بسطت الی یدک که تراو غزې ما ته خپل لاس لتقتلني چې ما وجنې ما انا بباسط یدی الیک زه نه یم غځونکی خپل لاس تا ته لاقتلک چې زه تا مړ کړمه مطلب یې دا دی چې ته زما د مرګ ابتداء کوشش کوې خو زه ابتداء ستا د مرګ کوشش نه کوم خو دا معنی یې نه دی چې ته زما د مرګ کوشش کوې نو زه به ځان له دفاع هم نه کوم دفاع کول پکار دي دفاع به کوې خو ابتداء به ته په هغه سړي باندې حمله نه کوي او دفاع چې دې کوله او په دفاع کې دغه سړی مړ شو او تا دا ثابته کړه چې واقعي دا سړی په دفاع کې تا وژلی دی نو ته بیا بري په دې خبره پوهېږي دا خو بیا ډېر تفصیلات دي فقهي ځکه زه ستا ابتداء د مرګ خبره نه کوم چې انی اخاف الله رب العالمین بېشکه زه یېرېږم د الله نه چې رب د مخلوقاتو دی انی ارید زه غواړم ان تبوء باسمي چې ته اخته شې زما په ګناه د قتل و اسمک او په خپل ګناه باندې فتکونه من اصحاب النار نو شي به ته د دوزخیانو نه نو ته به چې ته دا غواړې نو زه دا غواړم نه خو چې ته کوې نو زه تا نه منې کوم نو خود دا معنی چې زه غواړم ته دا چل کې که نه او زه تا منې کولی نه شم نو ته ووایه چې زه دا غواړم ته به په دې ګناه که کړ شې او زه ځان په دې ګناه که کړول نه غواړم چې زه تا مړ کړم وذلك جزاء الظالمين او دغه دوزخ جزاء د ظالمانو فطوعت له نفسه نو ښایسته ښکاره که دی قابیل ته قتل نفس د قتل اخیه وجل د خپل رور فقتله نو مړی کو فاصبح من الخاسرین دی وګرځېد د تاوانیانو نه په پټي کې ناست و هغه غریب خو ځان له خپل پټي کې چېرته کې به څه ګیا میا به یې کوله څه به یې کول او دی به خپل پټي ته تللی او پټي به یې چېرته یوځي غټ یو تړی راواست او بړه دا سر یې وله پې ویشت مړی ممکنه په دې طریقه به وجلي په بل څه به وجلي خو دا تړ ما ځکه وي چې ما په دې برطانیه کې یو ویډیو کتلی وه نو په هغې کې داسې وه چې تړې راواغسته او دا اوږده کیسه ډېره عجیبه وه او ډېره عبرتناکه سړی به ورسره غلی ناست و هسې څه کارټونان غوندې جوړ کړه ښه جي فبعث الله غراما اوس چې مړې کړه نو هلته خو اوس هغه بوټۍ پرته ده دې سره به څه کوي اوس سوچ خو بیا وروستو کوي دا ډېر هوښیارانې کوي داسې ګناهګار سړی حاسد سړی بدعمله او بدکرداره سړی دا سخت قمقه دي دا حسد خو دی اور دی په دغه وخت دی په ځان نه پوهېږي په جذباتو کې چې دا بیا کوم ورسره څه نو بیا ولا چلم نه ورته فبعث الله غرابا الله تعالی یو راولېږه یو کارغه یبحث فی الارض چې کنلې کول په ځمکه کې داسې دته دا چلو خو د چې داسې پکې کنه ځمکه وکړه په دې کې خښ کا او تفاسیرو پکې دا هم لیکلي دي چې بل داسې مړ شو هغه پکې خښ کو دا
خو بهرحال دا د قرآن دا خبره لم پوره اشاره کافي کېږي چې کارغه راوسته او کارغه داسې ځمکه کنه بلې ځمکه یې ښخ کړه. نو دا لیوریهو چې دته وښیي کیف یواري سوءة اخیه چې څنګه به دی پټۍ بوټۍ د خپل ورور. سوءه خو شرمګاه ته وایي خو مړی ټول د پردې دپاره دی نو ځکه دی ټول مړي دی باډۍ ته څه ووایي سوءه. فاصبح من النادمین نو دی شو د خپېمانانو نه من اجل ذلک قال دی یا ویلتا ارمان دی اعجزتو زه کمزوری شم دومره کمزوری شم ان اکون مثل هذا الغراب چې شم زه په هوښیارتوب کې د دې کارغه امره فاواری سوءة اخی نو زه به پټکم بوټۍ د خپل رور. فاصبح من النادمین نو ګرځېد د خپېمانانو نه. مړی وکړو مړی بیا په شا ګرځاو به ټول عمر دا ښه وه چې خدای کارغه راولېږه. پخوا هم چېرته مړی شوی و ته د دې ځای نه بیا هلته جلال آباد ته وړو د هغه ځای نه نور مړي وشو د هغه ځای نه مړي را په شا کړه دی خو یې راوړو. نو داسې د قابل په شانتې کارونه به خلکو کول. تاسو ته به یاد وي که به نه یاد. دا مطلب دی من اجل ذلک د دې په وجه باندې كتبنا علی بني اسرائیل ولیکل موږ د بني اسرائیل په باره کې دا خبره چې انه من قتل نفسا بغیر نفس چا چې مړ کړی یو تن بغیر د دې نه چې هغه بل څوک وجلی او فساد فی الارض او یې په ځمکه کې څه فساد کړی لکه د فساد خبره به رستو راځي. فکأنما قتل الناس جميعا دا داسې ده لکه چې ټول انسانان یې وجلي ځکه که د ده وس کېږي او دا یې وي چې څنګه بېګناه مړ کړو نو داسې که بلې نور یې وس کېږي دا هم وژني خو ځکه به یې نه ویلي چې وس به یې نه کېږي. ومن احیاها او چا چې د هلاکت نه بچ که ژوندی که معنا دا ده چې هلاکېده خو د بچ که علاج یې وله وکړو بچ که دشمن پسې ور روانو خو دته پټ که بل څه وجه وه خو پسې یو طریقه باندې دی د هلاکېدو نه بچ که. نو فکأنما احیا الناس جميعا دومره ثواب او اجر دی لکه د ټول انسانان را ژوندي کړي. اسلام خدا وایي ښه د انسان بچ کول پکار دي ښه د بېګناه سړي بچ کول پکار دي. او نن سبا خلک په اسلام اعتراض کوي وایي دا دهشتګرد دی او دا ټرریست دی او دا دادي او دا دادي او دا وجل دی او فلان دی. او خبره دا ده چې د ځینو مسلمانانو ورته رښتیا داسې شکل وښوده چې د هغې نه خو جوړ داسې خبره جوړه هم شوه. نو ته ولې د اسلام غلط تعبیر دنیا ته ښیې ته په کوی کې خو نه یې ناسه چې ته د دنیا ته د اسلام کم شکل ښیې ته قرآن شکل قرآن خدا وایي ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات او بېشکه راغلي دي ته رسولان زمونږ راوړي دي ته زموږ رسولانو ښکاره دلیلونه ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون او د دې باوجود ثم د استبعاد دپاره شوي نه دلایل یې ورته راوړي دي او ثم بیا د دې باوجود ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون ډېر په دې کې پس د دې راوړلو د هدایاتو نه په ځمکه کې اسراف کوونکي او زیاتۍ کوونکي دي. اوس د فساد طریقه څه ده چې فساد به څوک کوي نو هغه به وژنې قتل خو ته زده که خو فساد څه ته وایي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله آیة المحاربه دا د چا په باره کې نازل دی. نو عام علما خدا وایي چې دا د عرنیینو په باره کې نازل دی. بخاري کې هم دا روایت دی او تفصیلات دي قرطبي نه ما دلته را نقل کړي دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام یو شپنکی و یسار نومې و او هغه به هلته اوښان سره ول یو کس نیم به ورسره بلم و. نو هغه بیا څه خلق رالل مدینې منورې ته او هغې باندې مدینه منورې د اوبه بدې رالې خېټې خرابې شوې. نو نبي علیه الصلاة والسلام یې لاړ شئ هغه عرینه نومې علاقه ده هغې ته لاړ شئ هلته د بیت المال اوښان سریږي نو د هغه اوښانو پیس کې او د هغې هغه متیاز هم څکې نو ښه به شي. دې ته دا د متیازو څکل ولې وي نو نور توجیحات خو نور دي چې دا علاج دی یا څه یا څه خو زما دا خیال دی چې والله اعلم الله تعالی د نبي علیه السلام د دې خولې نه دا خبره ویسته چې دا خلک ګورې داسې د سړي زامن نه دي دې ته وایي دا متیاز دا د دې متیازو قابل دي پوه شي په پښتو باندې که نه داسې څه خبره پکې به وه نو به دې ته یې وي متیاز کني بل چاته نبي علیه السلام په عمر کې نه دی ویلی چې د اوښانو متیاز یې اوس کړه کني څوک د ثابته کړي خو دې ته یې ویلي دي او د دې بیا طریقه څه وه نه به دا متیاز خیر دې کوي دا پر دې علاج به یا دا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته معلوم شوي چې ګنده دي نو چې ګنده کار کوئ پوهېږه په خبره باندې دا ګنده کارونه نو د دې دپاره جایز شو بیا چې پیغمبر ورته ووایي خو ټیک شو دا معنا نه ده چې پیغمبر په دې پوهېده چې پلیت دی خو دې ته یې وایي چې پیغمبر په پلیت کار حکم نه کوي خو مطلب یې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وحی باندې دې ته دا خبره د دې دپاره وکړه چې د دې دپاره دا و بل چا دپاره نه و. زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د متیازو علاج صرف د دغه خلکو دپاره و نور متیاز علاج نه دی متیاز خو ګند دی او بل چاته نبی علیه السلام دا علاج ویلی نه نو دوی هلته وو بیا آخر هغه راعي او شپنکی مړ کړو هغه اوښانو ته بوتله او دا شپنکی په ډېر دردناکه طریقه باندې مړ کړو سترګې وله په داغونو باندې په سیخانو باندې وداغلې پوهېږې په خبره
وجود یې ولا کټ کټ کو په ځمکه کې واچو او وږی کو تږی کو. نو دا بس دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده. نبی علیه الصلاة والسلام پسې خلک ورولېږل او راوی نیول. چې راوی نیول نو نبی علیه الصلاة والسلام سره دغسې وکړه چې څنګه چې دیو د هغه راوي سره کړي. نو دلته کې هغه قال انس، حضرت انس وایي زه خو وړوکی وم خو تماشې له تللی وم، تماشې له تللی وم. نو ویم فلقد رأیت احدهم، ما به پکې یو تن ته کتل نو یکدم الارض بفیه، چې په دې ځمکه باندې به چک لګاو عطشن د تندې د وجې نه. نبی علیه الصلاة والسلام را اشار کړي او دی به په دې ځمکه باندې څه لګاو، د تندې نه به په دې ځمکه چک لګاو حتی ماتو، چې په دې طریقه مړ شو. وفي روایت البخاري جریر وی پوهیږي په خبره فکانو یقولون الماء، نو دی به چغې ویلې چې پیغمبر علیه السلام اوبه راله راکړه، اوبه راله راکړئ چې اوس کوتږي. نو ویقول الرسول صلی الله علیه وسلم، او نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وی النار، دوزخ له روانې هلته به اوس کې ځه. هغې به وی اوبه راکړه او نبی علیه السلام به وی څه النار، جهنم له روانې. نو تا ته چې دا څوک ووایي نو ته خو ستا په کافر زړه سوځي، نه دی مسلمان او په کافر زړه سوځي. ستاسو په کافر زړه سوځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ور نو ستا په زړه وسوځېده، نو که د چا په زړه سوځېدلی نو دا خو بیا د پیغمبر دشمن شو، ځکه د ده په نسبت باندې نعوذ بالله پیغمبر ظالم شو بیا، نو دا خو بیا د پیغمبر دشمن شو. نو ته بیا ایمان څنګه لرې چې ته پیغمبر په باره کې دا خبره کوې؟ دا ځکه چې دا د دې قابل و، دا د دې څه و، د دې قابل و. ها دا مطلب شو. او بل یو روایت پکې قرطبي دا هم نقل کړی دی چې مړی هم کړه او بیا وم سېزل، بیا وم سېزل. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا سیاستاً تعذیر و. ابتدا کې دا طریقه وه چې په کومه طریقه چا سړی مړ کړه ته بیا په هغه طریقه وژنې. په مدینه منوره کې یو یهودي لګېدلی او د یو جنۍ سر یې په ګټه ایښودی او بله ګټه یې ورته راچولی وه، چقولی وه. نبي علیه السلام هغه یهودي راواغېست او په هغه ګټه یې ورله لاندې کېښود، د پاسه یې بل راوست او دغه چقې د هغه نه هم تېر کړ. خو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې لا قود الا بالسیف، قصاص به صرف په تور اخیستی کېږي، قصاص به صرف په چا اخیستی کېږي؟ په توره باندې اخیستی کېږي. لیکن د دې آیت یوازې دا معنا نه ده، د دې آیت صحیح معنا دا ده چې اسلامي حکومت قایمي او بیا څوک د اسلامي حکومت خلاف مسلح بغاوت وکړي، یو فرد دی هغه جدا خبره ده، خو ځان له جته جوړه کړي او ملګري ځان له را پیدا کړي او مسلح بغاوت شروع کړي د اسلام د حکومت خلاف، نو د هغې دپاره بیا دا طریقه ده یحاربون الله ویسعون فی الارض فسادا. دا آیت المحاربه د هغې په باره کې دی. ويسعون في الارض فسادا، او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد، ان یقتلوا چې دی په دردناکه طریقه باندې ووژلی شي، او یصلبوا او یا دې په سولی شي، او تقطع ایدیهم یا د دې لاسونه کټ شي، وارجلهم او د دې خپې من خلاف ندل بدل، او ينفوا من الارض یا د دې ځمکې نه بې دخله شي، جیل ته دې واچولی شي. په دې امام ابو حنیفه دا تفصیل کړی دی، دی وایي چې که دې قتل کړی او نو وژلی کېږي به، او که قتل نو کړی صرف مال یې اخیستی و نو بیا به د دې نه لاس او خپې عدل بدل، او که مال یې اخیستی او قتل یې کړی و نو بیا به یې په دردناکه طریقه وژني، نو اول به ترې لاس پرې کړي او بیا به یې وروسته په سولی کړي. چې قتل یې کړی و او مال یې اخیستی و نو بیا به ده، او که نه یوازې په سولی کوي نو دا هم ټیک ده، د هغه اختیار ده. ان شاء قطع يده ورجله وان شاء لم يقطع وقتله وسلبه. ابو حنیفه رحمه الله وی بیا د امام اختیار دی که مخکې د لاس پرې کوي او خپته پرې کوي، او د هغې نه بعد به بیا قتل کړي، په سولی به یې ځوړند کړي، په دردناکه طریقه باندې به یې مړه کړي چې بیا بل داسې کار څوک ونه کړي. خو دا چې د اسلامي حکومت خلاف بغاوت دا مطلب دی. او ينفوا من الارض معنا ده چې د ځمکې نه لرې کړي او بل ځای ته یې ولګي، خو هلته به ځان له ډله جوړه کړي. نو امام ابو حنیفه دلته هم دا وایي چې د نفي مطلب دا دی چې د آزادانه حرکت بند کا. نو آزادانه حرکت باندې پابندي دا ده چې جیل ته واچوه، چې دا بل ځای ته ولېږي، خو هلته کې به بیا په بل ځای کې هغه چل کوي بیا. نو ينفوا من الارض معنا دا چې د په آزادانه حرکت پابندي ولګي د جیل ته. ذلك لهم خزي في الدنيا، دا خو دې دپاره شرمندګي ده په دنیا کې، ولهم في الاخرة عذاب عظیم، او دې دپاره په آخرت کې لوی عذاب دی. الا الذين تابوا، سوا دا کسانو چې توبه وباسي، من قبل ان تقدروا عليهم، مخکې د تاسو په قدرت ولرئ، تاسو لا نیولې نه بیا ورته معافي وکړئ. فاعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی او مهربان دی. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله، نو نافرمانی او فساد مه کوئ، نو څه وکړو؟ نو د خدای نه ویریږئ او وسیله طلب کوئ، یعنې الله تعالی نیک عمل وکړئ، دا وکړئ. فساد مه کوئ نو څه وکړو؟ یو سړی ویل که دا مه کوئ چې دا نه کوم نو څه وکړم؟ نو بیا تقوا اختیار کړم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایماندارو د الله نه یریږئ وابتغوا الیه الوسیلة او ولټوئ الله تعالی ته د نږدېوالي ذریعه د نږدېوالي ذریعه ولټوئ د نږدېوالي ذریعه الله تعالی ته خلک پسې نږدې کېږي نو يتقربوا الیه بطاعته او والعمل بما يرضيه قتاده وی ابن جریر وی د الله تعالی اطاعت کوي خبره منئ او هغه عمل کوي چې د الله تعالی په خوشحالي نو دا کار وکړي والعمل بما يرضيه وسیله او افراد الله تعالی ته وسیله کوي دا خبره چې خلک وایي چې خدای د پلان کې په حق باندې او د پلان کې په روی باندې زما دا کار وکړي نو دې ته ټول خلک مکروه وي هدایه راواړوه شامی راواړوه او در مختار راواړوه پوهېږې په خبره کنز راواړوه چې څه کتابونه ته راړی نو هغه راواړوه په هغې کې به یې ته دا لیکلي دي چې دا خبرې کول چې سړی وایي چې خدای پاکه زما دا فلانکی کار وکړي بحق فلان نو وایي دا کلمه مکروهه ځکه ده چې په الله تعالی باندې د هېڅ چا حق نشته په الله تعالی د چا حق دی چې ته وایې چې د فلانکي په حق خدای پاکه زما دا کار وکړي پاتې شو دا چې بعضې حضراتو پکې څه حدیث ویلي دي نو هغه حدیث تقریبا اکثر یا موضوعي دي او یا د سند په لحاظ سره ناقابل اعتماد دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه هېڅ دعا داسې نه ده منقوله چې په هغې کې دا ویلي د صحابو نه هېڅ دعا داسې نه ده منقوله چې په هغې کې دا ویلي چې خدای د فلانکي په روی ما ده ها دا خبره ټیک ده چې سړی چاته وایي چې ته ما لپاره دعا وغواړه نو داسې خو پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته ویلي چې ما له دعا وغواړه حضرت عمر رضی الله عنه عمرې له ته او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ما له څه وغواړه نو دا خو خیر دی پوه شي په خبره خو دا چې یو سړی وایي چې خدای پاک د ده په روی باندې ده د ده په روی څه مطلب دی یعنی مقام او مرتبه د ده ده خو ما له دا کار وکړو نو دی څه مطلب دی د ستا دپاره عمل کړی دی نو دا خبره خو غلطه ده دا وسیله اصل کې وسیله دا ذریعې ته وایي ذریعه اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعادت تصافي بيننا والوسائل چې کله هغه چغل خواره غلی شي نو موږ به بیا یو بل سره رابطې مابطې چې خلک داسې که نه نو بیا به موږ د یو بل سره رابطې مابطې برابر کړو نو دې ته وسیله ذریعه او وسیله حاجت ته هم ویلی کېږي یوه ښځه خپلې لور ته وایي ان الرجال لهم الیک وسیلة ان یأخذوک تکحلی وتخضبی دا خلک راغلی دي او تا ته حاجت دی غواړي دي نو لږه دا اخته مخته دی او دا سترګې مرګې دی لږې تورې که او لږ ځان برابر که چې وادي دي دا مطلب د پخوانۍ زمانې خبرې دي ساده ساده خبرې نو دې ته مطلب دلته د وسیلې نه مطلب دا دی چې الله تعالی ته ځان نږدې کې دا مطلب شو الله تعالی ته ځان قال مجاهد وایي چې په دې هغه کې وسیلې نه مراد څه شی دی عمل اطاعت دی قتاده وایي دا د قتاده خبر ده مجاهد نه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړی دی لو ان لهم ما في الارض جميعا کدوی د دې پاره سوچ پس ما کې ټول ومثله او د دې امر معه چې ور سره نور شي ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه چې دې په ځان خلاص کړي د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم دین من قبله ولهم عذاب الیم ولید پاره دردناک عذاب يريدون ان يخرجوا من النار دي بغواړي چې د دوزخ نه وځي خو ما هم بخارجين منها وتيبه نشي اعاذنا الله من ذلك ولهم عذاب مقيم دي د پاره به عذاب همیشه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما دا خو چې هغه جته جوړه کی خو چې انفرادي غلا کوي نو داغه لپاره څه دي هغه بشر طعما ابن ابيرق چې غلا کړي ونه داغه لپاره څه حکم نو لاس ته پرې کوي دا بونډې بګرځي دا یو خیال اسبته په دې ځای کې پرې کوي په خبره خدا په 100 روپو کې پرې کوي نو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې 10 روپے کې به پرې کوو حالانکه د بعض روایتونو پکې ردی نه کم هم دي لیکن دا د لیس خبره هم ده د سوري خبره هم ده چې لا تقطع في الا في 10 دراهم كيلا او دینار ذهبا عینا او وزنا دغه ګوره د پیغمبر علیه السلام نم سره روایت زاد المسیر نقل کړی دی د حضرت عمر د حضرت عثمان د علی د ابن مسعود د دې ټولو نه پکې روایتونه دي نسب الرايه ګوره ابو داود ګوره مسند ابن حنبل ګوره التعلیق الممجد د امام عبد الحی لکنوی ګوره التعلیق المغنی علی سنن الدارقطنی ګوره مرفوع او موقوف روایات پکې بشمیره موجود دي په 10 روپو کې او داغه نه پکې کم هم شته پوهیږي په خبره باندې کنه دا مطلب امام مالک او امام شافعی او امام احمد ابن حنبل وی په 3 درهم باندې به عمد د لاس پرې کې درهم پیژنې درېنی می ماشي چاندي نو 3 درهم نسو جوړ شو 3 9 10.5 تولې چاندي د دې څه قیمت ده نن سبا مثلا نو امام شافعی په دومره کې وی سو لاس پرې کول او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه 10 درهم قیمتي
نو بیا به نه لاس پرې کیږي، او چې د دې نه کمی نو بیا به نه پرې کیږي. بیا غلا څه ته ویل کیږي په دې ځان پوي کا. نو غلا دې ته وایي چې د محروس مملوک او محروس او غیر مشتبه مال نه، غیر مشکوک مال نه سړی غلا وکړي. یو دا چې د هغې محروسي حفاظت یا دیوال ته چاپېری، په کور کې دننه په بکس کې ژرندو ته لګېدلي، چوکیدار پې ولاړي، پوهېږې په خبره باندې، نو دا محروسي محفوظ مالي. بل دا چې په هغې کې څه شبهه نه وي، لکه مثلا زوی د پلار د بټوې نه پیسې پټې کړي، نو په ده باندې څه نشته، په ده باندې غلا نشته. ولې ځکه چې هغه به وایي چې دا خو زما د پلار پیسې دي، نو په دې کې نه د بل چا څه دي، شک به کوي که نه. یا مثلا د خلکو اجتماعي غوندې مال دی او مشترک غوندې مال دی او د هغې نه لاړه او غلا یې ترېنه وکړه، نو دې باندې نشته. دارنګې په نابالغه نشته. دې کې بیا ډېر زیات تفصیلات دي د فقه په کتابونو کې ګوره. په یو دوره باندې خو ته مولوي صاحب نه جوړېږي که نه، چې دوره وکړې بیا برید ته وایې چې ګوره زم ګوره وایي د خدای دا نوم هم ډېر خوږ دی، خو دا ګوړه هم ګوره د چا نه کمه نه ده، ته وایې چې ما هم ګوره دوره کړې ده، نو دا به بیا ګورې که نه، تفصیلات به بیا په فقه په کتابونو کې وایه. والسارق والسارقة وغل سړی غله ښځه فاقطعوا أيديهما، دین لاسونه پرې کړې، جزاء بما کسبا، دا بدله د دې دغه عمل نکالا من الله، او دا عبرتناکه سزا د الله تعالی له طرف نه. او دا مغربیان او یورپیان وایي لاس دې مه پرې کوئ، بونډۍ به ګرځي. ما د چا کور چې وران کړی دی هغه نه په هغه جوړه نه سوځي او په دې جوړه سوځي. و یو بونډۍ که چې پته یې ولګي بیا دا خلک به بیا غلا وکړي، د دغه دادا له بیا د زمري زړه ورکړی به غلا نه کوي، وروره سړی بونډۍ کوي. او د نبی علیه الصلوة والسلام پر ټول دور کې 2-3 کسانو نه زیات کسان نشته دی چې د هغې نه لاسونه پرې شوي. او ځینې پکې وایي که اسلامي حکومت راغی نو ټول به بونډیان ګرځوي. نو رښتیا وایي ټول به بونډیان ګرځوي؟ ولې به ټول بونډیان ګرځي؟ ټول غله دي. د دې خو دا معنا ده چې دا سړی ورته وایي ګوره ټول به بونډیان ګرځوي، او هغې ورته وایي او که نه، دې معنا ده د ټولو خلکو په ځان ګواهي وکړه چې مونږ غله یو. نو بیا خو که رښتیا راغی نو تاسو خو بیا ټول د پرې کولو یې بیا چې لاس نه پرېږدي، ځکه چې په خپله سړی په ځان ګواهي وکړي. څه پوه شي په پښتو؟ جلال آباد ټیپرو ته پکې اشاره ده. جزاء بما کسبا، دا بدله ده د دې د ټول عمل نکالا من الله، دا عبرتناکه سزا ده د الله تعالی له طرف نه. والله عزیز حکیم، الله تعالی غالب او حکمت والا دی. فمن تاب من بعد ظلمه، چا چې توبه ویسته د ظلم نه پس واصلح خپل عمل صحیح کړ، فإن الله یتوب علیه، الله به د توبه قبول کړي. ان الله غفور رحیم، بشک الله تعالی بخښونکی مهربان دی. الم تعلم ولې ته نه پوهېږې ان الله له ملک السماوات والارض، چې د الله لپاره د حکومت د اسمانونو او ځمکې. يعذب من يشاء، سزا ورکړي هغه چاته چې د هغه اراده شي، ويغفر لمن يشاء، او بخښنه کوي هغه چاته چې د هغه اراده شي. والله على كل شيء قدير، او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. یا ایها الرسول، ای پیغمبره، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. دې کې دا یو خبره بیا په ذهن کې یاد وساته، دا مې دلته حواله نقل کړې ده. بعضې حضرات وایي چې دا د غل نه لاس پرې کول په دې کې مخکې مې خبره کړې وه چې دا به څوک کوي، ته به یې کوې ځان له، ته برګبري پیدا کړې او د غل نه به لاس پرې کوې، یا به یو سړی ځان له 20 ملګري کتلي نو هغه به دا کار کوي. نو دې باندې ځان پوه کړه. مخکې به م یو حواله در کړې وه او یو حواله دلته بله م واوره، تفسیري کبیر. واجمعت الامة، د ټول امت په دې خبره باندې اجماع ده، على انه ليس لاحد الرعيه اقامه الحدود على الجنات، چې چا غلطي وکړه نو د رعیت او د عوام به په ده باندې حد نه نافذ کوي، عوام به په ده باندې سزا نه نافذ کوي. بل اجمعوا على انه لا يجوز اقامه الحدود على الاحرار الجنات الا للامام، په هغه کسانو باندې چې هغه آزاد خلق دی او زیاتی وکي او جنایت وکي او غلطي وکي، نو په هغه باندې به چې حد نافذ کوي نو څوک به یې نافذ کوي؟ الا للامام، امام به یې نافذ کوي. او على الاحرار یې ولې ووي؟ ځکه چې سړی خپلې وینځله او خپل غلام له د سوک سپېړې سزا ورکولی شي، وینځله او غلام له سړی د سوک سپېړې سزا ورکولی شي، ځکه دی مالک دی. خو عام انسانان چې کوم آزاد خلق دي نو دوی له به څوک سزا ورکوي؟ امام المسلمین، اسلامی حکومت به ولا سزا ورکوي. داسې نه چې سړی به راځي او د ده نه به لاس پرې کوي. دا نه، دا د افرادو دپاره نه، دا به عدالت کوي. هلته به باقاعده مقدمه راځي، هغه ته به د صفایۍ موقع یو پوره یو پروسس نه به دا خبره تېره شي چې د قانون هغه تمام شرایط پې پوره شي. نو هلو او چې تا ته اختیار درکړو نو ته خو د دې نه خبر نه، بل سړی بونډی کړی، بیا به خبره وروستو کتی کېږي او بونډی کوې به مخکې تحقیق به وروستو کوې بیا. دا نو ځینې خلک خو بیا د اسلامي حکومت خلاف او مخالفت او دشمني کوي، نو الله تعالی به خیر دی، په دې مه خفه کېږه. لګیا به دي ځان له جهنم ګټي، ته ځان له جنت ګټ. یا ایها الرسول، ای پیغمبره، لا یحزنک الذین، خفه دې نه کړي تا هغه کسانو
ستا زړه دې مات نه کړي هغه کسان یسارعون فی الکفر چې منډې وایي د کفر په خدمت کې د امریکایانو د یهودیانو سپلی سټي من الذین دا کسانو نه قالو چې دی وایي آمنا موږ ایمان راوړلی او بافواههم داسې په خوله وایي اولم تؤمن قلوبهم او په زړونو کې ایمان نشته په زړونو کې ایمان ځان ته مسلمانان وایي خو دا مسلماني صرف د خولې د دعوې د حده پورې ده او په زړه کې دننه بې ایمانه دی ځکه چې د یهودیانو او د امریکایانو تالي سټ دی د هغې نوکر دی حقیقت کې د هغې د سپي په شانته نوکر دی ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا دا کسان چې یهودیان دي سماعون للکذب اوریدونکي دي دروغو ته سماعون لقوم آخرین او اوریدونکي د نورو خلکو دپاره جاسوسان دي د نورو خلکو دپاره د دروغ خبرې په اورېدو دپاره ډېر شوقي دروغو ته ډېر شوقي دروغ به کله ویلی کېږي او رښتیا نه اوري او سماعون لقوم آخرین د نورو خلکو د جاسوسۍ دپاره راغلي دي لم یاتوک چې هغه نور خلق ستا خواله نه دي راغلي یحرفون الکلمه من بعد مواضعه بدلی د الله تعالی خبرې پس د هغې نه چې الله تعالی په خپلو ځایونو کې ایښودي دي او د هغې معنی واضحه کړې ده او یقولون هغې ورته وایي ان اوتیتم هذا که تاسو لی دا حکم درک فخذوه نو وایلی وان لم توتوه فاحذروا او که تاسو لی در نه کړو بیا ترې ګورې ځان وساتئ دا په د یهودیانو کې مختلف واقعات شوي وو د زنا یو واقعه پکې شوې وه نو ابن سوریا یو کس هغه خلک راولېږل او نبی علیه صلات وسلام لی راولېږل چې ځئ داسې ورشئ او هغه نه به تپوس وکړو که هغه ورته ووایي چې د دې سزا رجم دی نو بیا مه وایې او که هغه وایي چې مخې تور کې او په خرې سور کې خبره باندې پوه نه شوې تجبیه به یې ورته ویله تجبیه جبه یجبي تجبیه تجبیه به یې دې ته ویله چې خر به یې وکتو پوهېږې په خبره او په خر باندې به دا سړی او ښځه الټه پلټه سواره کړه یو ته شا کړه او د بل به یې بل ته شا کړه او مخونه به یې وله تور کړه او خلک به یې ورپسې کړو الله به یې پسې ایسته الله پېژنې که نه دلته الله نشته که نه موږ چې واړو نو الله معنا ده دا واړه ډېر راجمع شي وایي الله 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 په خلکو پورې چغې وباسي دې ته الله وایي نو الله به پسې وباسي جی دا مطلب وایي که دی درته ووایي نو ټیک ده نو نبي علیه السلام یې زه ستاسو په تورات فیصله کوم ځای راوړم نو چې تورات یې راوړو اول خې چل ول کو بیا چې راوړو نو بیا پکې هغه یو کس داسې په لاس ایښودي نو هغه مخکې هم وي او دا وروسته هم وي او دا په منځ کې پکې پرېښوده نو عبدالله ابن سلام د نبي علیه السلام سره خوا کې ناست و ورته د خدای پیغمبر دا لاس چې پرېښودی دی په دقه ځای کې د رجم آیات دی نو نبي علیه السلام ورته لرې که دا لاس دی او ځینې روایت کې عبدالله ابن سلام ورته ویل لرې که د خدای دشمنه نو چې وایي که نو ځینې روایاتو کې راځي چې آیات داسې پړقېده نو نبي علیه السلام یې داسې دي نو بیا یې وی یاره جي دا خو داسې چلو چې موږ به غریبانانو له دا سزا ورکوله او مالدارانو له هم نشوه ورکولی نو د غریبانانو وی چې دا ولې کتاب یو دی او موږ ټول منو او نو بیا موږ وی چې یاره خو که مالداري او که غریبي خو بس وجلی نشو او دغه په خر باندې به سور کو مخ به وله تور کو دغه پوره ده نو نبی علیه صلات وسلام وله سزا ورکړه او یهودیانو تاسو هم ګواه شئ چې د الله تعالی د کتاب هغه حکم ما را ژوندی که چې تاسو پټ کړی و دا مطلب دلته اوس هم په دې یهودیانو په دې بایبل موجوده بایبل کې د سنګسارۍ ذکر شته دی ښه دلته ما 2 حوالې نقل کړي یو حواله ده یوحنا 8 और 4 और 6 फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और यसू से कहा ईसा अलैहिस्सलाम ते हुए तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें ऐसी औरतों को संसार करें यवाज खज़ न सड़ी पस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम तो देख मुबारक सवे ननम पकिदा खबर दारंग बल दोनों कत्ल किए जाएं और चाहिए कि तुम इन पर पथराव करो अखबार और बाब आयत 2720 पोए के पख्तो में कहना ननम पर बाइबल के संसार दो खबर ashta और नन जमू मुसलमानान वही निश्ता बकी दा मतलब शो इन ओती तुम हादा फखुजू कदा हुक्म दर कन वाले व इल्लम तो फज़रू खुदा दर न कन बियात जान बच के व मयुरिदिल्लाहु फितनतहु आ सोच अल्लाह ताला की इरादा की दे गुमराह प्रीरी फलन तमलिक लहु मिन अल्लाह शयअन मालिक ने तद पर अल्लाह ताला तरफ देशी उलाइक अल्लज़ीना कसान दिल मिरुदिल्लाहु अन युतहिर क़ुलूबहम चिनवाड़ी अल्लाह ताला जदी सुन पाक की लहुम फिद दुनिया खिज़न दे पर दुनिया के शर्मे दिल्ले व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम और दे पर आखिरत के लिए अज़ाब दे समाउन लिल कज़बी औरीदुन के लिए दरोग डेर औरी बार बार दरोग तो डेर खवक दी मलंगानो किसो तो डेर खवक दे सही खबर तक वक्त नगदी
اکالون للسحت او ډیر خورون کړي د ګناه یعنی رشوتونه خوري فإن جاءوك کتال رال فحكم بينهم فیصله غدي بمنس کې او اعرض عنهم یاتنا مخواړه ځکه دې ته اندرونی خود مختاری حاصله ده نو کتر دې فیصله کې او کنه هو ان تورض عنهم كتدنا مخواړه فلن يضروك شيئا تضر نشر سوليس وان حكمت فيصله كيف حكم بينهم بالقسط فیصله غدي بمنس کې په انصاف ان الله يحب المقسطين بشک الله تعالی محبت ساتي دا انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او دی بسنګ په خپل عقیده کې تا فیصله کوو غني عقیدتن یادو اشه خو کله کله راشي داسي هو كيف يحكمونك حقیقت کې بدی تا د زړه نسنګ فیصله کوونکې وګڼي وعندهم التوراۃ او د دې لپاره تورات د سره تورات شته فيها حکم الله چې پای کې د الله تعالی دا حکم وسم لیکل دا حکم د ਸੰسارې دو پکې وسم لیکل چې شادي شوی نو دابل ثم يتولون من بعد ذلك بيدي مخړې دین رستو ما اولئک بالمؤمنین او ندی ایماندار دا مطلب شو واخر دعوانا الحمد